ناظم صاحب څلور کاله مو شو، څلور کاله کې م څه ولیدل؟ کیا کویا کیا پایا صوبایي حکومت چې دا کوم بلدیاتي نظام دغه کړو نو په دې خلاف لږ نظر واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني الف خان نور. څلور کاله خو زمونږ وشو، تاسو مونږ خو داسې بس په خپله وکتله او تاسو به د کیمرې په نظر باندې کتلي وي، تاسو به خامخا د اجلاسونو لم راغلي یې، تاسو به ګرځېدلي م یې، ډېرو ناظمانو سره هم میلو شوي یې چې څومره تحصیل ناظمان دي هغوی سره به هم تاسو انټرویوز کړي، میلو شوي به یې، یا زمونږ د کم لوکل چې کم ناظمان دي د ویلیج کونسلو هغوی سره. نو دې څلور کاله کې خو زه به ده ووایم چې یاره کله نه زمونږ په 2022 کې په مارچ 2022 کې زمونږ الیکشن شوی، نو دوی چې کومې وعدې کړې وې، کوم شنه باغونه یې خولي وو، نو مونږ وی چې یاره دې کې خو به ډېر لوی فنډونه وي او مونږ به د خپلو علاقو دپاره خپل ویلیج کونسلو دپاره مونږ به ډېر لوی کارونه وکړو. او دا د هر یو سیاسي ورکر هغه که د هرې پارټۍ وي، زه دا نه یم چې هغه صرف د ان پي وي یا دغه چې د هرې پارټۍ وي، دا هر یو سیاسي ورکر دا خوښ شي چې یاره زه د عوامو له څه کار وکړم او د عوامو په توقعاتو پورې زه برابر شم. خو دوی مونږ الیکشن وکړو او الله پاک دې زمونږ د ویلیج کونسل چې کوم زمونږ مشران دي، کوم زمونږ خویندې دي، رونه دي، کوم زمونږ مشران دي، هغوی سره د الله خو کي ما باندې خو خپل ځاني دویم ځل باندې دا اعتماد کړی او زه یې منتخب کړی وم، خو مونږ ترقیاتي کار ونه کړی شو. ځکه مونه کړی شو چې یاره زمونږ چې کوم صوبایي حکومت و د پی ټي آی حکومت، نو هغوی مونږ له روپۍ فنډ هم رانه کړ. همدغه شانتې هغه سیسټم دا څلور کاله وچلېده. دا دوی د دوی چې کوم هغه قاید دی، کوم دوی هغه لیډر دی عمران خان، دا د هغه ویژن و چې یاره بلدیات په مونږ مضبوطه او مونږ به دا اختیارات چې دا به نچلې سطح ته منتقل کوو. نو د عمران خان بس هغه خو په جیل کې پروت دی او دلته دوی د هغه په ویژن باندې ښه لوبې وکړلې. که هغه د دوی مینېګان دي که ایم پي ایګان دي، دا بلکل د خپل لیډر سره مخلصه نه دي، ځکه چې اوسه پورې روپۍ فنډ دی بلدیاتو ته ورنکړه او دا د په مارچ 2026 کې په 15 مارچ 2 ورځې مخکې دا سیسټم وایند اپ هم شو، خو روپۍ فنډ دوی ته منتقل نشو. نو مونږ خو د عوامو د خپلو عوامو نه ډېر معذرت خوایو چې په دغې وجه باندې مونږ ترقیاتي کار ونه کړ. نور که جمع جرګه وي، که روغه وي، که جوړه وي، که تاڼه وي، که تحصیل وي، هغه ټول هر څه مونږ وکړل، خپلو عوامو سره ښه ټیک ټاک ولاړو، خو بس تقیو کې مونږ ملامته رالو چې یاره مونږ فنډ استعمال نه کړو شو. استعمال هم ځکه نه کړو چې هغوی مونږ له سره نه کړل، نو مونږ به څه لګولو. ناظم صاحب رمضان پیکج باندې څه نظر دی، څه وایې؟ یاره رمضان پیکج خو زه به ووایم چې دا سیاسي رشوت دی. سیاسي رشوت داسې چې صرف د پی ټي آی چې کوم ورکر دی هغې کې دام نه چې یاره غریبانانو ته میلاو شوی، د پی ټي آی ورکر چې بس خالص مخلص د پی ټي آی ورکر دی هغې ته میلاو شوی دی، یا چې د ایم پي ایګانو د ایم ان ایګانو د اجرو خلک دي هغوی ته یې بس ورکړي چې یاره ته ما له 10 کسان راکړه، بس هغوی راغونډ شوي دي، هغوی بس خپل له پی ټي آی ورکر کتلی دی. پی ټي آی ورکر کې هم ته ډېر پاتې شوي دي، خو غریبانان ته پاتې شوي او خانانو ته میلاو شوي دي. الیکشن یې څه وینئ؟ یاره دا وینم چې اوس را روان الیکشن کې زه خو دا توقع لرم چې یاره د پی ټي آی کمې لوبې په دې خلکو باندې وکړلې، نو زه د عوامو نه دا توقع لرم چې دوی له ښه بھرپور جواب په الیکشن کې ورکړي. ښه ناظم صاحب یو بله پوښتنه کومه، لکه باجوړ بل ورځ په سلارځی کې دا کوم ماټر ګولۍ را پرېوتې که نه، دې وخت کې کلو د انډیا او د اسرائیلو سندرې وایي دغه خلک، نو دوی ته څه میسج ورکوي؟ یاره زه خو وایم چې خپل ملک سره غداري نه ده پکار، او موږ چې په کوم ملک کې اوسېږو نو دا په ډېرو قربانو باندې آزاد شوی دی. او بل که خبره وکړو نو د انډیا او د هغه خبرې چې څوک کوي، نو بس انډیا له خو زمونږ فوج چې کوم جواب ورکړی دی نو بس دغې کافي دی، دغې کافي دی. زمونږ فوج چې کوم کار وکړو انډیا سره بس دویم دغې کافي دی. خو داسې افغانستان ولې دونه موږ هم دوی له مینه ورکړی؟ یاره بلکل دوی ته خو مینه ډېره ورکړې شوې ده، خو یو خو خیر دا کم طریقه باندې چې دوی ښکلي کېږي، نو زه وایم چې دې کې لږ ریلیف ورله پکار و چې یاره دوی سره هغه کړی، ځکه چې دا هم زمونږ پښتانه وروڼه دي او هغوی له هم دا نه دي پکار چې هغوی اوس زمونږ د ملک خلاف خبره کوي یا زمونږ د فوج خلاف خبره کوي، نو دا هغوی له هم نه دي پکار. عوام خو موږ یو حکومت چې کوم دا دغه حکومت خو جي بس حکومت خو را کومو خلکو چې هلته حکومت دی نو هغه تاسو ته ښه پته ده، نو هغه خو زمونږ د ملک خیرخوا نه دي. زمونږ د ملک چې کوم خیرخوا حکومت و او کوم هغه نو هغه خو بس د هغوی نه تللی دی د افغانستان.